السلام علیکم درنو خلکو قدرمنو کتونکو د خان جانان یم د بونیر د سیلاب کیسې ساتر ساته نوې نوې داستانونه راوباسي او ساتر ساته نوې نوې قصې او نوې نوې اپډیټای مخې ته راځي څوک د زیرو نه هیرو کړل او څوک د هیرو نه زیرو کړل د پیر بابا بازار چې د بونیر مرکز ګڼل شي او د سوالای نه بعد د ټولو نه غټ تجارتي مرکز دی دغه مرکزی بازار بعض خلک د سیلاب د وجنه بالکل داسې شو چې ودان دنیا ورانه شو په دغه بازار کې د ټولو نه غټ سټیک هولډر هغه مې لایک بچا دی د چا چې په دغه بازار کې تر 200 پورې دکانونه تر 450 پورې مارکیټونه او تقریبا 10 هوټلې او په دغه سي د دوه درزونو نه سیوا کورونه د کرایو او خپل کور هم تباه شوی دی خو د بده مرغه د داسې خلکو د پاره نه تر اوسه پورې یو ادارې نه یو ارګنایزیشن نه چا میډیا ولا आवाज پورته کړی دی چې دغه سپورت پوشو او کروڑونو روپو د نقصان سه ازاله او شي یا سه ادارې دي سره رابطه وکړي او دي ته سرلیف ورکړي دا وخت سره د پیر بابا د مزار سره د پیر بابا د بازار د ټول نه غټ سټیک هولډر میا سه لایک بچا دی اگر سره موجود دی د سره د حواله سره خبرې کوو بچا جی د وحره کول یو جهان مننه او ټول نمخ کړه ته داسې وای چې سیلاب راغو د پیر بابا بازار هغه د ټول نه سیوا متاثر کو تاسو په دغه وخت کې چرته کې وای او دغه خپل چشمدید حالات سو وغیرہ سره شریک کړي زه په خپل په دې ټیم کې په سواړای کې د ورو په سلسله کې ورته ومه او په دې بازار کې زمونږ ډېر ایسه او غوښ نشته سیلاب وړي او زه ځاني نقصانات زه په خپل په دې ټیم کې په سواړای کې د ورو په سلسله کې ورته ومه او په دې بازار کې زمونږ ډېر ایسه او غوښ نشته سیلاب وړي او زه ځاني نقصانات دي هغه په شونای کې خاطرنګر کې شوي دي بالکل او مالی نقصانات دي پایچا کې پیر بابا کې داسې نقصانات شوي دي چې هغه تلافي او نو موږ سره کومه قوت شته چې هغه باندې د مقاطعي دوباره وکړو دا صورتحال دی رواني تیریږي دي اندازه تاسو نقصانات څومره دي اندازم لګولې ده تقریبا یو نیم سل 200 پورې دکانونه دي او داسې 50 کورونه دي موږ د فقیرانو په شمول زموږ د کورونو او یو لسطول کلی دي او مارکیټونه دي او دا مارکیټونه دي مطلب دا چې زموږ چې په کوم زموږ نوم نو هغه ځای نه دی پرېښی بار نه دومره خلک راغی هغې صفایان یې وکړلې مختلف ارګنایزیشنو پولیټیکل تنظیمونو غیر سیاسي تنظیمونو مرستې وکړلې تاسو ته په دې کې چېرته مرسته یا ستاسو د کور حال یا ستاسو پوښتنه چا کړله نه داسې خبره مخې ته نه ده راغلې او نه چا دا زحمت کړی دی چې تپوس وکړو بلکې ډېرو خلکو ته اوس هم دا پته نشته چې د دې د کورونو ټول سامان چې دی هغه سیلاب وړی دی اوس هم چاته پته نشته او بس چې خدای پاک د ځاني نقصان نه بچېدو دا زموږ لپاره کافي ده موږ یو ځای بل ځای پاتې کېږو زه خو ذاتي طور ریګا ته ځم او کور والا هلته دي ریګا ته سهار ځم او ماښام ځم او سهار بیا د خپلو دوکانونو د تماشې له راغېدی دغه له راځم او بیا چې مازدیګر شي بیا واپس ځم ځکه زموږ په کور کې د ملاستې ځای نشته د حکومت طرفه او د ادارو یا ستاسو چې کوم خپل ارګنایزیشن دي خپل ملګري دي د هغې د ریلیف او دغه د سرګرمونو څومره حده پورې دا کوشش ټول کوي او ټول کوي بلکې د باب نه صوابه مردان تر پنجابه پورې ډېر خلک کوي خو طریقه کار چې دی داسې دی چې هغې حقدار ته حق نه میلاوي هغه نه میلاوي غیر مستحق خلکو هغه شی ووایه یو دې لپاره یو مربوط طریقه کار پکار دی ځکه چې نقصاناتو ټوله دغه شوې ده تخمینه لګېدلې ده د نقصاناتو ټول رجسټریشن شوی دی چې کوم امداد راځي چې هغه متعلقه سړي له ورکوي دا ټول علاقه نه خلک راټول شوی دی او د
د سیلاب زده په نوم باندې د مستحق خلکو هغه شی غیر مستحق خلکو ووغواړو. ښه جي اوس دا راته وایي چې تاسو د دې ځای یو ذمهوار شهري او یو مین سټیک هولډر یې څوک چې راځي هغه یا قدرنګر ته ځي یا بشونړی ته ځي کوم ځای کې چې هغه بلاسټینګ شوی دی هغه ځای ته ځي. تاسو راته دا وایي چې مالی تو نقصان په قدرنګر کې یا بشونړی کې سیوا شوی دی که په پیر بابا کې سیوا شوی نقصان هلته شوی دی او جاري نقصان په بشونړی کې شوی او مالی نقصان د تباهۍ هغه د پاچا کلي او د پیر بابا د بازارونو او د کورونو څه مطالبات لرئ حکومت نه او ادارو نه؟ بس خدای پاک چې موږ مدد وکړي چې چا ته به ولېږو د چا نه به غواړو. ما خپل پوزیشن خو ما له دې خبرې اجازت نه راکړي خو د خدای له طرف نه راغلی دی خدای پاک به د هغې بهتر حل راوباسي. زموږ د خدای پاک نه امید دی او په دې وخت باندې د الله پاک لک نصیبر دی. دا د الله شان دی رب العالمین دی دا کائنات دی د هغه نظام دی چلوي او موږ د خدای د هرې فیصلې ته چې دی پابند یو که موږ په هغې باندې رد عمل نه ظاهرو بلکې د هغې سره به ځو. جی جی ډېره زیاته مننه ده. جی قدرمندو تاسو د جناب میاں سے لایق صاحب تاثرات او د هغې خبرې اترې واورېدلې او یقینا دا زموږ د ټولو دپاره د حیرت خبره ده چې د هغوی غوندې کس کم چې د بونیر په هر غم کې د بونیر په هر خاده کې په هر جرګه کې موجود وي او کم چې د ټول بونیر د یو سیاسي ګوند نه بالاتر د ټول بونیر مشر دی خو تر دا دمه پورې دغه د ګوند یا دغه د ملګرو یا د حکومتي ادارو یا د خیراتي ادارو یا د فلاحي ادارو د هغې تپوس قدر لوم نه دی کړی حالانکې د هغه د کور ټول سامان تللی دی د هغه په کور کې اوس هم د ناستې ځای نشته او هغه په خپله باندې بل ځای کې پاتې کېږي سره د خپلو بچو او د هغوی نقصان په کروڑونو کې دی د هغې سره اندازه نه کېږي دومره ټول پیر بابا نقصان نه دی شوی څومره چې یوازې د دوی نقصان شوی دی. پکار ده چې فلاحي سرکاري او خیراتي ټولې ادارې او دغه سیاسي ګوندونه کوم چې دوره کمپونه لګولي دي راشي او د باچاجي سره مرسته وکړي. دا زموږ د ټول بونیر مشر دی. دواخان جانان وطن نیوز بونیر.